بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فدی آیت کی د عیسایانو په یو باطل عقیده باندې رد د عیسایانو یو باطل عقیده او په هغه باندې رد قرآن اول کار دا کوي چې خلکو عقیده ټیک شي د الله مطابق او د پیغمبر مطابق د آخرت مطابق به صحیح عقیده لري. نو د عیسایانو دا عقیده چې عیسی علیه السلام خدای دی په دې عقیده باندې رد کړي چې دا عقیده ستاسو ټیک نه ده او د دې نه توبه وباسئ. لقد كفر الذين په تحقیق سکوپر کړي دي هغه کسان قالو چې وایي ان الله بشک الله چې هو المسيح ابن مريم دغه زوی مسیح عیسی علیه السلام زوی د مریم. دا خبره دی ولي کوله نو عیسی علیہ السلام بعضی کارونه دې کړو د الله تعالی په حکم باندې مثال په تور باندې مړی را ژوندې کول یا د برګي مرز والا خکول او ړون سړی لپاره دعا وغوښته الله تعالی خکړه. نو دی ویل چې دا د الله تعالی صفات دي نو دغه عقیده جوړه کړه چې عیسی علیہ السلام خدای دی. ان الله بشک الله جده هو المسيح دا هم دقه مسیح دی. مسیح لقب دی و عیسی نوم دی. د مسیح معنی د مبارک او عیسی معنی د سردار. دا عیسی زوی د مریم دا خدای دی. د دې څلور جوابونه کوي او څلور طریقو باندې. اولنی جواب دا دی چې قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. عیسی علیہ السلام خدای دی ځان دې د مرګ نه بچي ځان دې د پناه کېدو نه بچي چې الله تعالی عیسی علیہ السلام وجني د هغه مور وجني او د خلک وجني ځان دې بچ کړي. دا څنګه خدای شو؟ دا اولنی جواب. دویم جواب دا دی چې ولله ملک السماوات والارض وما بینهما. الله هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکو مالک دی او د دې بلې مرز کې چې څه دي د هغې مالک دی. د عیسی علیه السلام د اسمانونو او د ځمکو په منځ کې دی او عیسی علیه السلام د الله رعیت دی د الله تعالی مملوک دی د الله بنده دی. دا څنګه خدای کېدی شي؟ دریم جواب دا دی چې یخلق ما یشاء. الله تعالی خو خلق کوي د نش نه شی شته کوي د عدم نه وجود ته راولي. عیسی علیه السلام خلق کولی شي. څلورم جواب دا دی چې والله علی کل شیء قدیر. الله په هر څه باندې قادر دی چې عیسی علیه السلام یې بغیر د پلار نه پیدا کړی دی او عیسی علیه السلام په هر څه باندې قادر دی. لہذا د دې عقیدې نه توبه وباسئ او راځئ صحیح عقیده قبول کړئ.
په دنیا کې به جګړه داسې ختمېږي چې ته یې صحیح عقیده ولرې. ټوله عیسائی دنیا چې ده، یورپ، برطانیه، چرچ اف انګلینډ، کیتولیک او پروټسټنټ، ټولې دنیا ته دروغ وایي. دا عقیده قبول کوي، صحیح عقیده، او راشي ایمان راوړي، دا جګړه به ختمه شي. جګړه به ستا د لاسه ده، زمونږ د لاسه نه ده. دویم، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. دا دویمه غلطه عقیده ده. هغه دا ده چې یهودیان او عیسایان وایي موږ غوره خلک یو، په موږ باندې به اعتراضونه نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام قرطبی وایي یو ځل یهودیانو ته دعوت ورکړ. نبی علیہ السلام ورته وویل ایمان راوړئ که نه الله تعالی به عذاب ورکوي. هغه وویل نبی علیہ السلام موږ مه هېروه، موږ خو د الله تعالی غوره خلک یو، د الله تعالی بچي یو، د الله تعالی ته نږدې خلک یو، موږ ته دا خبرې مه کوو. نو په دې آیات کې به دې خبره باندې رد دی چې ته ځان د بېځې دا خبره کوې چې زه غوره یم او زه مقدسه غوا یم. نو دا خبره دې ټیک نه ده. دا به یهودیانو کې هم دي او به عیسایانو کې هم دي او زموږ په دې وطن کې هم دي. هغه هم ځان ته مقدسې غواګانې وایي، په موږ به اعتراض نه کوي، او که څوک به اعتراض کوي نو هغه به اوچتوي. ته د اعتراض نه څه بالاتر نه یې. د الله د رسول نه علاوه هر سړی په هغې باندې تنقید کېدی شي. او دا ګوره یهودي فکر دی چې زه د قانون نه بالاتر یم، زه غوره یم. دا فکر د یهودیانو، دا د هغوی فاسده عقیده ده چې موږ غوره خلک، انسانان موږ یو، دا نور چې دی حیوانات. نو قالت اليهود وای یهودیان والنصارى و عیسایان وای نحن ابناء الله، موږ د الله بچو په شان. څرنګه چې د پلار په بچي باندې مهرباني، دغه شان الله تعالی به موږ مهربان دی. موږ دا اعتراضونه مه کوو، موږ ته دعوتونه مه راکوه. واحباؤه، او موږ د الله تعالی دوستان یو. قل ورته ووایه فلم یعذبکم بذنوبکم. بیا څلور جوابونه کوي چې ته د الله تعالی دوست دی، نو د عذابونه دله ولې درکوي چې کله دنه خنزیران جوړوي او کله دنه شادوګان جوړوي. او دویم بل انتم بشر ممن خلق، تاسو انسانان یې. په فرض که د الله تعالی بچی یې نعوذ بالله، نو هغه به انسان نه وي بیا، او تاسو خو انسانان یې. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. الله چې چاته وغواړي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي عذاب ورکوي. هغه څوک دي چې څوک ایمان راوړي، قطع نظر د دې نه که یهودي او که عیسایي او که هر څوک چې ایمان راوړي الله تعالی ورته بخښنه کوي. ستا دپاره ځان نه څه دغه نشته. ویعذب من یشاء، عذاب ورکوي هغه چاته چې ویې غواړي. هر څوک چې ایمان یې رانهوړو عذاب ورکوي. ولله ملک السماوات والارض وما بینهما. د الله دپاره ملک د اسمانونو او د ځمکو دی او د هغه څه دی چې په دې په منځ کې دی. ویلیه المصیر دی، الله ته وګرځئ. یا اهل الکتاب په دې آخري آیات کې ترغیب دی د الله تعالی د رسول اطاعت ته، چې راځئ د نبي علیه السلام اطاعت وکړئ. او دا پیغمبر په هغه وخت کې راغلی دی چې تیارې وي. ډېره زمانه داسې تېره شوه چې پیغمبر الله تعالی نه و رالیږلی. اوس الله دا پیغمبر راولېږو، ستاسو عذر ختم شو، اوس دې ایمان راوړه. یا اهل الکتاب، ای کتاب والو یهودیانو عیسایانو، قد جاءکم رسولنا، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته پیغمبر زموږ، یبین لکم، چې بیان کوي تاسو ته هر قسم مسایل د بیانوي وره علی فترة من الرسول، په وخت د بندېدلو د پیغمبرانو. د عیسی علیه السلام نه واخله او د نبي علیه السلام پورې تقریبا 600 کال دی. په دې کې پیغمبر الله تعالی نه دی رالیږلی. بس عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو آخري پیغمبر، او د هغې نه بعد د بنو اسماعیل په اولاد کې الله تعالی نبي علیه السلام 501 کاله بعد نبي علیه السلام راولېږلی. په دغه زمانه کې چې دا کوم خلک تېر شوی دی، دې سره به څه کېږي؟
دا کوم خلک چې په تیارو کې پاتې شوي نو اول به ور خپل دا ذهن کلیر کړ چې الله تعالی د ذرې مطابق هم ور ظلم نه کوي بلامونږ چې دل د ناس یو دی کې به دې کسي چې د ذرې مطابق ظلم نه کړي د ذرې مطابق کوم یو سړی د ذرې مطابق ظلم نه کړي دی لږ معمولی ظلم دی کړی او الله تعالی د ذرې مطابق هم ظلم نه کوي که څوک یقینا په تیارو کې پاتې شوی دی او د پیغمبر نه دی خبر شوی الله تعالی به هغې ظلم نه کوي الله تعالی به د قیامت کې امتحان کوي الله تعالی به د قیامت کې پیغمبر ورولېږي کوم خلک چې په تیارو کې پاتې شوی دی لیوني دي مجنون خلک دی نو په هغې باندې به په آخرت کې امتحان کېږي او برنق الله تعالی څوک جهنم ته نه شي دا ظلم ما وتا که وګورئ که لږ ظلم دی همې ما وتا که وکړه ډېر الله دا نه کوي ان الله لا یظلم مثقال ذرة د ذرې مطابق الله تعالی چې دی نو ظلم نه کوي ان تقولوا الله تعالی پیغمبران راولېږل ځکه چې تاسو وایئ چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر موږ ته خو یروونکی او زیری ورکوونکی نه دی راغلی فقط جاءکم بشیر ونذیر په تحقیق سره راغی تاسو ته یو زیری ورکوونکی منونکو ته ونذیر او یروونکی والله علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې قادر دی اشاره د دې ته چې یوازې خلک وایي لکه بشیر معنی دا دی چې زیر ورکوونکی معنی دا ده چې صرف د جنت خبرې کوه د جهنم خبرې مه کوه د دې نه نفرت پیدا کېږي نو دا خو الله تعالی وایي چې ما پیغمبر لېږلی دی هم بشیر دی او هم نذیر دی یو خو زما او ستا خپل خبره ده او پیغمبر چې دی نو هغه هم یره ورکوي او هم ګورې زیری ورکوي ګورې دا یورپي سوچ دی چې هلکه د جنت خبرې کوه داسې ښه خبرې کوه او دا د یرې خبرې پکې مه کوه دا د یرې خبرې پیغمبرانو کړل اولنۍ خبره چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ویل ده نو هغه دا ده یا ایها المدثر قم فانذر اولنۍ خبره دا وه چې خلک ویروه اول یې ورته دا نه دي ویل چې ورې زیری ورکړه قم فانذر پاسه او خلک ویروه نو هم به یر ورکړي او هم به زیری ورکړي یو طرف ته به خلک نه بیایي چې بلکل خلک دومره ویرې چې ناامیده شي دا کار به هم نه کوي او په خپله به هم ناامیده کېږي نه او دومره به ډاډه کېږي هم نه چې د جهنم نه دې څه یره نو د یرې او د تمې په منځ کې به اوسېږي ټول عمر که هر څومره ګناهګار وي د جنت تمه به کېږي او که هر څومره د خدای ولي وي په لمن باندې د منځ کېدو که نه نو د جهنم نه به یېرېږي او دا خبرې به نه کوې چې زه به الله تعالی ته ووایم چې دا پلانې راونیسه ځینې خلک داسې او چې زه به الله تعالی ته ووایم چې دا پلانې راونیسه دې زما څه نه وتلی زما په ډله کې نو یا الله پاکه راوینیسه دومره به نه ډاډه کېږي ولې ته د جهنم نه بچ شوی چې نور خلک به دغه کړي که ته ډېر هم غټ سړی خو د جهنم نه به یېرېږې دا خبرې مه کوه او که ډېر هم ګناهګار یې جنت ته مه کوه جنت نه ناامیدي ګورې ګناه یې کبیره ده لوی ګناه ده بس لقد كفر الذين بتحقیق سے کفر کړی دی هغه کسانو قالو چې وایي ان الله بېشکه الله چې دی هو المسیح ابن مریم همدا عیسی زوی د مریم دی قل ورته ووایه فمن یملک څوک به اختیارمن شي من الله د عذاب د الله نه شیئا د یو شي ان ارادک الله اراده وکړي ان یهلک المسیح ابن مریم چې هلاکي مسیح زوی د مریم وامه او د هغه مور هلاکه کړي ومن هغه څوک هلاکي فی الارض چې په ځمکه کې دی جمیعا ټول ولله خاص الله د پاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو ده والارض او د ځمکې ده وما او د هغه څه بینهما چې د دې په منځ کې دی دا خو د الله رعیت دی خدای نه دی یخلق الله تعالی پیدا کوي ما هغه یشاء چې ویې غواړي والله علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې قادر دی
وقالت اليهود واليهوديان والنصارى وعيسایان ونحن ابناء الله منقود الله بچیو یعنی موږ د الله تعالی د بچو بشانیو واحباؤه وموږ خو د الله تعالی دوستان یو قل وتوایا فلم يعذبكم بیاولی تاسو له الله تعالی عذاب درکوي بذنوبکم بګناهونو ستاسو باندې بل انتم تاسو د الله دوستان نه بل انتم بلکې تاسو بشر انسانان یې ممن دا اغشان خلق چې الله پیدا کړل یغفر لمن یشاء وبخنه کوي چاته چې وغواړي ويعذب من يشاء عذاب ورکوي هغه چاته چې وغواړي ولله ملک السماوات وخاص الله لپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې او د هغه څه چې د دې په منځ کې دي وإلیه المصیر او خاص دی الله تعالی د ورګرځېدلې هغه جهان ښایسته کړ يا أهل الكتاب كتاب ولو يهوديان وعيسایان قد جاءكم بتحقيق سراغلي تاسو د رسول بتحقيق سراغلي تاسو د رسولنا پیغمبر زمونږ يبين لكم بيان كيساس على فترة من الرسل فوخذ بندلو د انبياء کی ان تقولوا زکج تاسو بیا وای پیغمبر ذکر غي ان تقولوا تاسو وای ما جاءنا چې نه راغلی موږ من بشیر هیڅوک زیر ورکون کې ولا نذیر نه رون کې فقد جاءكم بتحقيق سراغلي تاسو د بشیر زیر ورکون کې او نذیر ورون کې والله على كل شيء قدير الله بهر سبحانه